ګرانو کتونکو تاسو دغه ویډیو ګورئ. الحمدلله پاکستاني فوج پاکستاني ادارو تېره ورځ د افغانستان نه د ترهګرو حمله چې کومه ده هغه ناکامه کړې ده، پسپا کړې ده او هغوی ته یې مضبوط جواب ویلی دی. دا ویډیو تاسو ګورئ، دا د تېره ورځ ویډیو ده. ګرانو کتونکو د وخت ضرورت دی چې موږ په دې باندې بحث مباحثه وکړو چې افغانستان نه په موږ باندې مسلسل دغه ترهګري روانه ده او د پاکستان ادارو فوج انټیلیجنس بار بار د سفارتخانې په ذریعه باندې ثبوتونه ورکړل چې بارډر سره نږدې کم تربیه مرکزونه دي د دې په ضد کاروایو کې، خو د دې په ضد یې کاروایي ونه کړې. دا نننی ویلاګ چې کوم دی ډېر اهم هم دی، ډېر سخت هم دی او ډېر معلوماتي هم دی. په دې باندې به لږې خبرې ترې کوو. دا به د دې لومبنۍ برخه وي. په دویمه برخه کې به سره په فګر باندې خبرې کوم، په سن باندې به سره خبرې کوم چې په کم سن کې پاکستان د افغانستان سره ښه کړي دي. او بیا موږ سره چې کوم دی په کال 1940 کې په 16 اګست چې کله زه پیدا شوم، زما د عمل جوړ شو، نو په ما باندې یهودیانو، عیسایانو، سیکانو، هندوانو، حتی ایران، څومره اسلامي ملکونه دي او کم غیر مسلکی یعنی غیر مسلمه ملکونه دي، په ما باندې خوشحالي وکړه. او د دغې ورځې نه تاریخ ګواه دی چې افغانستان په دغه وخت کې خو په موږ باندې خوشحالي نه بلکې ډېر لوی خفګان یې ښکاره کړو چې تاسو تاریخ وګورئ او د رنګ رنګ خبرې چې کوم دی نو هغه کړې وي، تر دې چې دا حرامي ملک او د دې داسې القابات یې ورکړي. دا تاریخ ګواه دی. خو ګرانو کتونکو په دې به سره نن لږې خبرې ترې کومه چې څونه غیر مسلکه ملکونو هغې موږ ته کړو. خو چې کله په کال 1909 کې یعنې 1979 کې روس په افغانستان باندې حمله وکړله، نو په دغه وخت کې پاکستان ته تقریبا 40 لکه افغانیان رالل او دغه 40 لکه خلکو ته موږ خپلې اجرې، خپل مسجدونه، خپل مدرسې، خپل قبرستانونه او هغه خپل ټول ځایونه چې کوم دی یعنې پړه کې مرله ځای ورکړ. اگر چې دوی زموږ منلو ته تیار هم نه، خو پاکستان چې کوم دی نو ولا پړه کې ځای ورکړ او د دوی ته د کاروبارونو هم موقع چې کوم دی نو ورکړئ. بیا دې نه پس چې کوم دی نو دغه سلسله روانه وه او په 1965 او 71 کې چې کله په موږ باندې ډایرکټ موږ سره جنګ روانو د انډیا، نو په دغه ټیم کې خو افغانستان چې کوم دی نو د هغوی ملګرتیا کړې وه. دې سره سره په اربونو ډالر چې کوم دی نو دوی ته یې ورکړی وي او دغه پورم چې کوم دی نو دغه پاکستان خلاف استعمالو. دا تاریخ دی او د تاریخ نه انکار نشته دی، تر دې چې موږ دې له پړونو کې ځای ورکوو، اوس هم وله ورکوو. ډېر پاکستان چې کوم دی نو د دوی سره مخلص دی. دې وخت کې موږ تقریبا 35 لاک په قانوني توګه او په غیر قانوني توګه دونه فګر جوړېږي چې دا په پاکستان کې اوس هم افغان مهاجرین چې کوم دی نو هغه میشته دي. دې سره د خو موږ چې د دې سره ډایرکټ خبرې کوو 2006 نه واله 2021 پورې انډیا دوی ته 3 بلیونه دا روپۍ ورکړي دي. او دا روپۍ دې لپاره نه دي ورکړي چې ترقۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، دې دپاره، بلکې دې دپاره ورکړي دي چې تاسو صرف د پاکستان خلاف چې کوم دی نو وجنګېږئ. او دغه سلسله د روانه ده. دلته کې خودکش دماکي کېږي، دلته ټارګټ کلینګ کېږي، دلته کې روس تر بلې چې کوم دی بدامني دغه ده. او د وخت سر نه دغه خبرې کېږي چې د افغانستان بارډر چې کوم دی نو هغه د دې دپاره استعمالیږي. نو دغې ملک ته چې څوک هم راځي نو دوی تسلیموي، دوی چې کوم دی په دوی باچاحت کوي او دوی چې کوم دی نو بس موږ یې ورته ازلي دشمنان کړي یو. د موږ دپاره چې کوم دی نو دغه پیسې استعمالیږي، تر دې چې بلوچستان او پښتونخوا کې دوی یو دا ناره چې ځوانانو زلمو پاسې او ازادۍ، د ازادۍ دا جراثیم چې کوم دی نو موږ کې اچولي دي. هلته کې په بلوچستان کې هم بدخالي ده، دلته په پښتونخوا کې هم دغه بدخالي ده. هلته کې چې کوم لیبریشن آرمي ده یا کوم شدت پسند
تنظیمونه دي په بلوچستان کې نو هغوی ته خو دوی فنډینګ کوي د دوی په ذریعه باندې ورته فنډینګ کېږي دا واضحه خبره ده 3 بلین دا روپۍ چې کوم دی نو دا ډالر چې کوم دی دا سرمایه کاري په یو ملک کې کوي او دا په دې باندې استعمالي په موږ باندې هغه روان ده چې کوم لیبریشن آرمي دی شدت پسند تنظیمونه دي دا مختلف وختونو کې چې کوم دی نو راځي خو مخکې به انډیا چې کوم دی نو افرادي قوت په چې کوم نو ډایرکټ د هغوی پیسه به چې کوم دا موږ سره جنګېدله اوس پیسه د هغوی ده او زمونږ باندې دا خپل رونه دا خپل اسلامي ملک چې کوم دی نو د دې کسان چې کوم دی نو هغه په موږ باندې استعمالي او دغه جنګ چې کوم دی نو موږ سره روان کړی دی او دغه جنګ روان دی په دې وخت کې زه دا خبره کوم افغانیانو لم لږ شان سوچ پکار دی او هغه سوچ دا دی چې کله روس چې کوم دی نو حمله وکړله نو پاکستان تاسو له پناه درکړله بیا چې امریکې په تاسو اټیک وکړو نو پاکستان تاسو له پناه درکړله او په دغه حالاتو کې چې کوم دی نو تاسو چې کوم نو ایران هم هغوی نږدې ځان ته پرې نه ښوللی نو دې وخت کې چې کوم دی دغې خلکو له لږ د عقل جوش او خوش نه کار اخیستل پکار دي چې دا موږ څه کوو په دې ملک کې چې کوم دی د ترهګري زموږ د دې بارډر نه او د دې افغانستان نه روانه ده او پاکستان دی چې هر وخت چې کوم دی نو موږ له په خپله سینه کې ځای راکوي او موږ له چې کوم دی نو پناه راکوي موږ له کاروبارونه راکړي دي نو دغه یو خبره ده اوس پاندنو هر وخت چې کوم دی د سفارت په ذریعه باندې دوی له باقاعده ثبوتونه ورکړي دي بار بار ورته وایي چې دې خلکو مخه ونیسئ اوس چې مخه نه نیولې کېږي او په دې حالاتو کې موږ ملک چې کوم دی نو په دې باندې اټیک نه کوي یا د دې خلکو مخنیوي نه کوي چې دغه بارډر کې چې بارډر سره خوا کې کم د دې تربیتي مرکزونه دي چې د هغې ثبوتونه ورته پاکستان د سفارت خانې په ذریعه باندې ورکړي دي نو لکه دا اوس کومه خبره ده ګرانو کتونکو دې وخت کې پاکستان چې کوم دی افغانستان هغه خپل اسلامي ملګري نور د لاس ګوتې یو شانتې نه وي چې دا کې زموږ پښتانه وروڼه دي خو هغه ورغلا شوي دي دلته کې وګوره که نه لکه موږ به لنډه خبره د پاکستان تحریک انصاف وکړو درېیم ځل چې په دې ملک کې د هغوی حکومت راځي اوس هغوی دې بیانیې له ولې تقویت ورکوي او دې بیانیه کې څه مقاصد دي نو په دې باندې چې کوم دی او د طالبانو حمایت حاصلولو لپاره هغوی څه نه کوي تاسو سوچو کې نو د دوی د هغوی چې کوم دی نو دې ځای کې پالیسي چې کومه ده نو هغه بالکل یو شانته راځي چې دې ریاست ته نقصان ورسي او نه یې ایجنډه واضحه ده نه پالیسي واضحه ده تحریک انصاف یادو چې کله په حکومت کې وي نو یو شانتې خبرې کوي چې کله د حکومت نه وځي نو بیا چې کوم دی نو بل شانتې خبرې کوي او داسې قسمه خبرې کوي چې هغه د پاکستان ملک دننه چې څه داسې د انتشار پلانینګ روزي نو هغه د دوی نه روزي بیا ورسره ګرانو کتونکو خو تاسو په دې باندې لږ سوچ وکړئ چې کومې خارجه پالیسۍ دي د هغې د روانولو خبره وي نو هغه دوی کوي چې کوم ځای کې چې کوم دی نو دوی ته د روانۍ موقع راځي نو هغه دوی نه ضایع کوي تحریک انصاف دغه نو لکه دوی د خپله پالیسي خپل ایجنډه خو واضحه کړي که نه بس چې په حکومت کې نو بس بل شان خبرې به کوي بیا منظور پشتین چې کوم دی نو داسې دی منظور پشتین هغه څه چې د حکومت نه ووتې نو هغه زمونږ رور دی او دلته کې چې دا څه کېږي دا روانه ده په داسې نازک صورتحال کې داسې خبرې کول د دې وطن عزیز پاکستان په ګټه کلم نه دي دا نقصان دی نو پاکستان یو منظم قانون لري ادارې پکې شته حکومت پکې شته نو زما په خیال باندې په داسې دغه کې چې کوم دی په هره خبره باندې دریځ وړاندې کول دا ضروري نه ده بعضې وخت کې د حکومت خبرو ته هم چې کوم دی نو لږ ښه ویل پکار دي او د حکومت هم خیال ساتل پکار دي دوی هر وخت چې کوم دی نو د خوش په ځای په جوش کې وي نو هر وخت دا د خوش په ځای چې کوم دی د جوش نه کار نه اخیستل پکار او ګرانو کتونکو په 2013 موږ ریکارډ راولو نو همدې عمران خان ویلو دا په ریکارډ ده چې هر افغانیانو له دې د دې ځای شناختي کارډ ورکړي شي او دا د دې ځای مستقل باشندگان شي نو لکه دې خبرې ته وګوره اگر چې بیا د هغې به مخه ونیوله او دا 47 لاک افغان مهاجرین ته پاکستان پناه ورکول خپل قبرستان ورکول خپل حجره ورکول خپل ځای ورکول خپل کاروبار ورکول په خپل حجرو کې دیره کول نو زه دوی ته دا وایم چې تاسو د دې خلکو مخ ونیولئ دغه ترهګرو چې کوم د انډیا دپاره دې وخت کې دغلته کار کوي او دا 3 بلین ډالر چې ورکړي دي نو ایران خو هم پناه نه درکوي بل ملک خو هم پناه نه درکوي پاکستان به بیا هم پناه درکوي او پاکستان په هر مخاص دا 2 اټیک یاد کړئ چې امریکې کله په تاسو اټیک وکړو
نو پاکستان دله پناه درکړه او د روس په وخت کې چې کوم دی نو دا 47 لاک نه زیات چې کوم دی افغانانو له پناه ورکړې ده او په دې وخت کې په دې ملک چې قریبا 35 لاک چې په هغې کې 18 لاک پورې قانوني دي چې د هغوی رجسټریشن شوی دی نو انشاءالله په بل ویلاګ کې به درته زه باقاعده فګر ښیم خو ګرانو کتونکو دلته کې هلته د دې وخت کې د جنګ یو فضا قایمه ده او په داسې نازک صورتحال کې د پاکستان تحریک انصاف دا دغله پالیسي چې د دغې مزاحمت کوي د دغې ملګرتیا کوي دغه نه دي کول پکار نو باقاعده پاکستان وختن په وختن د دې ثبوتونه حواله کړي دي او هلته کې چې کوم افغان زموږ وروڼه دي پښتانه نو هغوی ته هم پکار دي چې دې پالیسۍ چې کوم دی په کلکه باندې مخ ونیسي او دا جنگ چې کوم دی دی له وده ور نه کړی شي او دا دغه ترهګریزو بریدونو چې کوم دی نو حمایت وکړي چې دا خو نه وي نو دا به څه کېږي لکه دا انډیا چې کومه ده دې وخت کې لګیا ده پیسې افغانیانو ته ورکوي دغه ملک ته ورکوي او په افغان کې هر طبقې والا خلک شته دي او په هر وخت چې کوم دی دوی هر څوک تسلیم کړي دي خو دلته کې چې کوم دی زمونږ به فوجیان مري اپسی والا بمري پولیس بمري عام سیویلین بمري او زمونږ ملک به چې کوم دی نو د دې کتنه کوي موږ به دا خبره کوله چې دا نامعلوم جنگ دی موږ به دا خبره کوله چې موږ څوک وژني هلته کې په کورما باندې راځي دلته کې چې کوم دی نو په بل اړخ باندې راځي نو هغه اوس واضحه شوه چې انډیا دومره پیسې افغانستان ته ورکوي هغوی وله ترقۍ نوم ورکوي خو د ترقۍ نوم نه دی هغه په بلوچستان کې استعمالیږي هغه په پاکستان کې استعمالیږي دا ډېره مهمه خبره ده په دویم ویلاګ کې به راځو او دغه فګر او مکمل تفصیل ورته وړاندې کوو